مخکې 3 جمعې مې د صدقې متعلق څه خبرې تاسو مخکې کړې وې او 13 جمعه مې ویلي وه آینده جمعه به د زکات متعلق یو څو خبرې وکړو. زمارونو زکات د مال حق دی لکه څنګه چې منځ د انسان په بدن لازم دی او بدني حق دی. چې انسان الله مالدار پیدا کړي دی به خامخا زکات ورکوي او که زکات یې ورنکه نو دی غټ مجرم فاسق ګناهګار دی، د خدای حق یې ورنکه. الله پاک د 100 نه زیاتو آیتونو کې په قرآن شریف کې د زکات ذکر کړی دی. صرف د صلات او د منځ سره یو ځای د 80 کراتو نه زیات ذکر کړی دی. او زکات د هجرت نه مخکې لږ زموږ د عالمانو یو پټې اختلاف پکې شته، خو د هجرت نه مخکې زکات فرض شوی. د زکات آیتونه اقیموا الصلاة وآتوا الزکات دا د هجرت نه مخکې په حضور پاک نازل. دې وجې نه علما لیکي چې لومبی په انسان ایمان فرض شو، بیا منځ او بیا زکات. د رمضان روجې وروسته فرض شوی دی او حج هم وروسته فرض دی. خو یاره صحابو ته زکات اعلان وکړه خو لا تفصیلات نو بیان شوی. نو چې حضور پاک مدینه شریفې ته تشریف راوړه د هجرت نه پس، نو بیا ورته تفصیلات بیان کړل چې دومره مال کې به دومره ورکوي او چې 50 زکات لازم وي ورکوي به چاله، اوښانو کې څومره دی، په ګډو چیلو کې څومره دی، هغه ټول تفصیلات او طریقې کار د هجرت نه پس ورته ښودلی شو. زکات چې څوک نه ورکوي د خدای غټ مجرم دی. وروره زمونږ خلک په زکات کې ډېره کوتاهي کوي، منځونه کوي زکات نه ورکوي. د ده دا خیال دی چې دا مال زما په دې زکات کم شو، دا خو ډېر شي مال جوړېږي زکات، دا خو چې زه ورکوم دا مال به مې پې کم شي او څوک پکې هیلې بانې جوړی. زکات به خامخا ورکوي، زړه دې ښي او که بدي لازمن به ورکوي او که دې ورنکه د خدای غټ مجرم شوی. او رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله، چې څوک سره او سپین جمع کوي او د خدای لار کې نه خرج کوي، عالمان وایي زکات ته مراد دی. مال سره او سپین جمع کوي او زکات نه ورکوي، فبشرهم بعذاب علیم، د دردناک عذاب زیرې ولا ورکه. زیرې ولې وایي؟ زیرې او خلک د خوشحالۍ کوي، د خفګان خو نه کوي. اشارت ته چې ته په دې عذاب خوشحاله وې، زکات ته نه ورکو دا دې خوښو. زکات ته نه ورکو نو داسې معلومیږي چې د عذاب دې خوښو که نه. یعنې که د عذاب دې نو خوښ نو د عذاب د بچ کېدو نه د به دې ځان ساتلی او زکات به دې ورکړی و که نه. او بیا الله څه فرمایي؟ یوم یحمى علیها فی نار جهنم، دا مال به الله راوالي او د دوزخ په اور کې تختې به ترې جوړې کړي او د دوزخ په اور کې به تکې سرې کړي. څومره چې ستا دا مال دی، دې له به هلته یو ښکلی شکل جوړ کړي، د اوسپنې شکل به ترې خدای جوړ کړي، د دات شکل به ترې خدای جوړ کړي او د جهنم اور کې فی نار جهنم، د جهنم ډېر تیز اور دی، هغې کې به سره کړي. فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، دې تندو له به له داغونه ورکوي، دې اړخونو له به له داغونه ورکوي، دې پښتو له او دې ترخونو له او دې لاسونو نه او دې شا دې ملا له به پې داغونه ورکوي. او څه به وایي؟ ذوقوا ما کنتم تکنزون، چې کم مالم خزانه کو نن هغه دې په کار شو، هغه سکه شابه سکه. څومره خطرناک دی. مونږ دا مال جمع کوو چاله بچولو ځان له آخرت خوارو، دا خو قمقل انسان دی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي وی د هغه انسان نه بېوقوف انسان بل نشته چې د بل د دنیا د ښه کولو دپاره خپل آخرت تباه کړي. دنیا دې د بچو ښه کړه، آخرت دې خپل تباه که. ظالم څه کوې؟ قمقل سوچ دې نشته. مال چاله ګټې، چاله خوندي کې بچوله والله که دې پکار شي. زکات ورکه د خدای بنده، غاړه خپله خلاصه که. د خدای په نیز مجرم ګرځې، خوند به درکړي چې د دې نه تختې جوړوي او داغونه پې درکوي، هلته به څه وی؟ چغې به وی هلته، او بیا به د سره جواب نی، بیا به څه کوې؟
او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وی کہ سوک زکات نہ ورقی دے مال نہ بے خدای پاک یو عظیم اجدہا جوڑکی لویا اجدہا او دے سٹ کے بے وتا واچے سیطوقون ما بخلو به یوم القیامہ قرآن شریف کے اللہ فرمائی ہیبتناک اجدہا بھئی او پدے سر باندے بے دو ٹاکی وی تک تور سلور سترگی بخکائے ہیبتناک خطرناک اجدہا دے سٹ کے بے خدای واچے یأخذ بلہزمتے دا شنڈی بترانی سی دا وخکی پدے بولے چکون لگئی غمار او سبوی وطا انا کنزکا انا مالکا دستا خزانے مگوری شکل دمار کر دے دے دستا مالی ما سونا دیرا سر پا دنیا کی میناو دری زان سر جمع کولم دا خود حق دے نوان کو دستا اقا خزانو اغا مالی خبری بو سر گئی دا وخکی بتشو کئی او دا بل وخکی بتشو کئی دمارونو زکاة ورکا مپری دے دا الاخیرت ولی خراب ہوئی دا جن دا مرگ پتہ لگی چی تب جمدی ان رو من پاتی دا خدای مال کی چی در باید زکاة واجب چو فوراً ورکاوا او دا نیم پویوم تاسو تدریج جو میمہ ہوئی چی مال دے پہ کمی گی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گورا حدیث شریف دے وی زکاة چی تا پا یو لارا ورکو حالکہ پیغمبر مبارک کو رشتے آو چی زکاة تی پا یو لارا وستا نو پا دواو لارو دا غی بدلتا ترا روان دے تا پا یو لختی و بو وستے او پا دواو لختو تا تاو برا روان دے تا پا یو لارا زکاة و استمال پا دواو لارو در تا دا غی بدل خودی روان کردے دے دا اللہ پستا پا زکاة و ستا پا مال سا اللہ خود تالا گٹھا در کئی تالا فیدہ در کئی مال خود اللہ خودی زمون پا کسے دے مال خدا اللہ دے ما گٹھا لے دے تانا دے گٹھا دے قارون دیر بے مال او دا موسیٰ علیہ السلام قریبی خپل نزدے رشتہ دار بلکہ علماء لکی دا ترز بیا او دیر مالدار بلا مال خدای ورکر او دا مالم کی اللہ ورکر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا دعا خدای ورکر او دمرا مال چا قرآن شریف کی رب العالمین فرمائی کنجانے بے یو غٹ ڈالے گردو لے یو کنجیب نوا سوچ کوا چی پا خزانے کنجی وی دا بس سمر خزانی وی قرآن شریف کے اللہ فرمائی کہ دا اغی کنجانے یو ڈالا گردے دونوں مان او چه پلار برا روانو نو بعد مفسرینو لکلی 300 خادمان بده مخی روانو وینزی باور سروے فوج باور سرو خپل لخکر خپل او داس جامع بے چولے کہ پاگے بدا سرو زرو گلکاری شوے با او پا داس زین با سورو چاہے بدا سرو زرو جوڑو او قیمتی اسباو چاہے داس پلارا بروانو چکر بے لگو خلق نوکرانو وینزی و غلامانو یو خوابل خوا لیت ما اوتیا مثل ما اوتیا قارون ارمان کا داس مال زمان گام بے لکا قارون تا چے ملو دے تم رمان دولت حضرت موسیٰ علیہ السلام ورطوی زکاة ورکا دا زکاة ورکا دا خدای مال در سر دے رزق در سر دے زکاة ورکا اللہ مال در کڑے دے مما رزقناهم ينفقون دا متقی صفت اللہ ویدہ دے چے خدای کمشی در کداغی نہ ورکا خدای را کڑے دے او نا دا ما پخبل محنت گٹے لے دے دا ما خواری کڑے دا ما مزدوری کڑے دا اسم دیر خلق ہوئی دا ما گٹے دے دا سینے تا بلاس نسی دا ما گٹے دے دا ما مال دے دا زما دولت دے دے با ما خواری کڑے دا ما محنت کڑے دے دا ٹھیک دا خبر دروغ نہ دا خودیر پیش کے مرض دا کبر پانداز مو آئے ٹھیک دا امتا گٹے دے خدا کبر پانداز مو آئے کبر جلکے گا ماں تا محنت کڑے دے خدا کبر پانداز مو آئے کہ تالا خدای پاک پدے لاسو کی طاقت نوے وادر کڑے تا سکولی شو کہ تالا خدای پستر کو کلون پیدا کڑے وی تا سکولی شو کہ تا خدای پاک پوشل پیدا کڑے وی تا سکولی شو تا سکٹڑے شو استا تجارت کے خدای پاک برکت وانا کی تا سکولی شو تا کٹڑے دے زمکہ تا پیدا کڑے دے زمکہ تا پیدا کڑے دا فصل تا پیدا کڑے دے دا چه کم دانت تا اویشتل دا فتو خمدا چارو دے
دا چا پیدا کړي او چې دا ځمکه کې دې وکرله او له دې نه د ښکلې مزېداره تیغه روځي افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونها ام نحن الزارعون دا تاسو کرلی دا خشته ښکلې تیغه چې د غنم د دانې نه راووته دا تا ویستې دا کوم اوبو سره چې ته اوبه خور کې دا تا پیدا کړې او يصبح ماؤكم غاورا فمن يأتيكم بماء معين که چرته بارانونه بند شي او د اوبه درنه په ځمکې تلته وردنوځي اوبه بیا روړی شي یو څه کوي خو د الله کار باران الله وي هوا الله راوړي او که ګلی در باندې وروله زه تا ښه باغ کرلی دی او ښه میوه کړې ده او ناګانه د میوه چې کامیابه شو ګلی پې شوه او ټول یې وغورځېدي بیا څه کوي او که زل راغې د غنمو سیزن کې او ګل ته ورسېدل ګل ته زمیندار پې پوهېږي لا دانه پکې نشته او دی کې ښه مضبوط زل راغی او ټول ګل یې لاندې وغورځو غنم به تش دي بیا به څه کوي دا مو ځان ته به کبر باندې کوي موږ خلک کبر تباه کړو دا ما کړی دی ځان ته به لاسونه نیسي خبره ټیک ته محنت تا کړی دی خواري تا کړې ده خو ګورې د الله تخلیق او د الله د پیدایش او د الله د قدرت دخل پکې لازمن پروت دی الله نه بغیر نشي شل کولې پښتانه دا څه کوي ما کړی دی او ما کړی دی او ما کړی دی او ما ته څه کولی شي دا خو الله کوي نو قارون وی دا ما ګټلی دی موسی علیہ السلام بار بار ورته وی قارون داسې به نه کې زکات ورکې دا د الله حق دی د الله په حق کې به ورکې ماله مه راکوه پیغمبرانو زکاتونه نه دي اخیستي په پیغمبر او د پیغمبر په آل اولاد زکات صدقه اخیستل منع ده سبا څوک دونه وایي وجې نور هم شته خو سبا څوک دونه وایي چې دا ځان نه جوړ غواړي نه بخوري رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زکات اخیستل منع و د هغه اولاد باندې منع د پیغمبر مبارک باندې صدقه خیرات خوړل منع په اولاد یې منع سبا څوک دونه وایي وجې نور هم شته خو صلات الناس هم ورته ویلې شوی دی وجې داسې هم شته دی چې سبا څوک دونه وایي ځان یې غواړي نه بخوري نه به دې خوري نه به بچي خوري ورکا زکات چاله ورکا غریب رور نه دی ورکا غریب خور نه دی ورکا غریب رشتہ دار نه دی ورکا غریب گاونډی نه دی ورکا اچھے پوه شو چې دا خو زمانه پرېږدي او خامخا زکات رانه اخلي نو مقابله شروع شو مال خو ډېر خوږ شی دی که نه د مال د وجې خلک بیا الزامونه په نیکانو هم لګوي نو یو جینۍ او خشته ښکلې هغې ولمسول دوه تیلې د پیسو یې وله ورکړې دوه مضبوطې تیلې وې دا واخله او په موسی علیه السلام د ځینې الزام ولګوه چې بدناکم په خلکو کې چې ته دا حال دې ستا ته څنګه پیغمبر چې دا کارونه کوي ستا خبرې موږ نه منو مالدارو پیسه خو سره ډېره وه حضرت موسی علیه السلام په یو مجلس کې لګیا او تقریر یې کړو او بعض علما لیکي د زنا خبره یې کوله چې زنا ګناه ده او که چا زنا وکړه د هغه دا سزا ده نو قارون ورپاڅېده ورته ویې دا سزا یوازې امتي له ده که پیغمبر نه هم شته وی څه مطلب وی که پیغمبر نه تېر وتم دا سزا عامو خلقو له ده که خواصو له هم ده خاص انسان چې دا ګناه وکړي نو هغه له هم دا سزا ده او که عامو له ده ورته یې وی چې دا هر چا له ده قانون د خدای خو عام دی مطلب دی څه دی قارون وی تا خو هم دا چل کړی دی آیات ما کړی دی وی او تا کړی او ما سره دلیل شته قارون ما سره دلیل شته څه دلیل دی سره ښځې ته یې پاسه وکړ وی دې ښځه ما له راغله ما ته یې وی چې ما سره موسی علیه السلام عیاذا بالله دا چل اوهو د پیغمبر جامه چې بدنامه شو تباه شو څوک چاله دعوت ورکړي او په هغې الزام ولګېد څوک چاته نیغه لار ښیي او په هغې الزام ولګېد خو برباد شو غرق شو سبا خلک یو خلکو ته څه یو کوي څه د څه خبرې مونږ ووایو دی خو دا چل کوي دې وجې نه الله پاک هر پیغمبر د ګناه نه پاک او محفوظ ساتلی د پیغمبرۍ نه مخکې م الله د ګناه نه پاک ساتلی دی چې څوک دا ونه وایي چې په ماشوموالي کې دا چل که اوس ته پیغمبري کې پرون به دې غلا کوله اوس ته خلکو ته پیغمبر شوې پرون دې دا چل که اوس پیغمبر شوې چې څوک د الزام نمونه لګوي په دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله الله پاک حکم وکړه واصدع بما تؤمر چې دا کوم حکم تا ته وشو د الله د طرف نه دې کولو اعلان وکړه او د صفا غونډۍ ته وختول دې خلکو ته اعلان وکړه
لومبی رسول الله مبارک فرمای لبست فیکم عمرا تاسو کې ما ډیر عمر تیر کړی دی کیف وجدتمونی زمو سنگ مندیما ز سنگ ساړی ما وایا سلویخ کاله مې پتاسو کې تیر کړل ما ته ووایه د سلویختو کالو کې ما څه کړي دي زما احتسابو کې ما ته ووایه نو په یو ژبه ټولو وی وجدناکا صادقا و امینا ته موږ په دې سلویخ کاله کې همیشه رښتونه او امانتګر موندلې تا دروغ نه دی ویلې نه دی چې ته خیانت کړې نو کوم وخت کې د پیغمبر نه غلطۍ شوې وي بیا به رسول الله مبارک ټولو د مکې خلکو ته دا ځان نه پیش کو چې زه څنګه یم زه یو غلطي وکړم تاسو ته دا نشم یو تاسو لیدلې یم په هغه غلطۍ زه نشم ویلی چې هلکه زه څنګه سړی تاسو به خامخا ماته وایي چې یاره ښه سړی خو پرون خو یې زما د جوارو کې غلا کړې وه رانه دې وږي پټ کړي پرون خو یې زما نه د ګني پټ کړو پرون خو یې دا چل کړو پرون خو یې دا چل کړو بیا زه نشم ویلی نو پیغمبر په دې وجه الله د ګناه نه محفوظ ساتي چې د په جامه د تېرې شوې زمانې د پیغمبرۍ نه مخکې دا غني او د خلکو ته خبره کوي او خلک یې خبره ومني پاک ساره نو موسی علیه السلام دا څه وی دا جنۍ ده مخامخ موسی علیه السلام یې خدای داسې په جنجال کې ګرفتاره فوراً موسی علیہ السلام هغه جنۍ ته وی دلته راشي را مخکې کړه وی وایه په هغه ذات قسم وخوره چې کوم ذات ستا خالق او مالک دی وایه رښتیا ووایه بس جنۍ پر پیدا شو او دوه تیلې راوستې وی دا دواړه تیلې د قارون را کړي دي ما ته وی په دې موسی الزام لګاو په دې پیغمبر او پیسې راوستې د هغه تیلو نه وی دا هغه روپۍ دي چې د قارون د خزانې مهر هم پرې لګېدلی اوس هم چې د کوم بینک نه خلک روپۍ راوباسي که نه نو په هغه بنډل د پاسه د بینک هغه مهر لګېدلی د 1000 روپو یا د 500 یا د 100 روپو چې تا هغه کوم د بینک نه هغه ګټه اخلي مهر لګېدلی وی دا د صیب هغه خو خیر د کاغذونو روپۍ نه وې دا نورې وې خو د هارون د خزانې مهر هم پرې لګېدلی دی الله موسی علیہ السلام بری پتہ لګېدله چې موسی علیہ السلام خو پاک دی او الله پاک فوراً حضرت موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړي یا الله دا خو شکر دی چې ستا په دې جینۍ پړه کې واچولو ویشتې وې یعنې زه خو برباد شوی وم الله راوینیسه خدای راوینیسه الله راونیسه او فوراً ځمکې دننه که ځان ته یې راښکه او یو حدیث کی راځي چې داسې په دې ځمکه کې په دې پونده تاویږي او لاندې روان دی او محل چې د کمو او د څومره ګندو ګند محل ځمکه خزانې ټولې ځمکې راښکي ډوب شو په ځمکه کې او موسی علیه السلام ته چغې والې ای موسی معافي غواړم معاف مې کا معافي غواړم معاف مې کا نه دې معاف کوم معافي غواړم اوس خزانه دې څه شوه تا چې زکات نه ورکوم او تا وې دا ما ګټلي دي ځکه نو اوس څه کوې ورسره با ګټلي دي څه دي شوه لاسونه څه دي شوه هغه خپې تا ګټلي دي دا ستا مالو دا د خدای مال سره درکې غرق شوې غرق شوې او که غرق نه شوې نو تاوېده او لاړ برباد شو هغه چې کوم ځای کې قارون اوبو راښکلې دي موږ تلي وو زه مؤنس احمد هم راسره و او ریدار شاه هم راسره و یو علاقې ته فیوم ورته وایي فیوم د موسی علیه السلام د مور پلار زړه علاقه ده د قاهرې نه بار ده نو هلته موږ ته چا دغه په غاړه باندې سړک په غاړه یو ډنډ وښو د ترخو لوی ډنډ لوی ډېر اوږد او ډېر پلن حالانکه د هغې نه ګیر چاپېره سمندر ترخې اوبه نشته سمندر ته ډېر زیات لرې دی او ترخې اوبه دي مشهوره په خلکو کې داسې ده چې دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې قانون ځمکې راښکوي په هغه ځای د سمندر ترخې اوبه داسې دا سیند چې دا ترخې اوبې د سمندر تکې تورې دقه پې د پاسه ګرځي راښکه رب العالمین دا یو لطیفه پکې راله یو مفسر لیکلی دی چې رب العالمین حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل موسی څونه چغې درته ووایه رحم دې پرې رانغې ویې نه الله رحم نه راځي وی ګوره که ظالم بدبخته خطا شو که نه که ما ته یو چغم ویلی وی ممکن نه ما معاف کړی وي ما ته یو چغم والی و کیدی شي ما معاف کړی وي خو بدبخته تر ننوتو پورې تا ته چغې وواله
زکات ټوکې به نه کوي. اوس هم ډېر خلک په زکات باندې اعتراضونه کوي. دا مولیان دا زکاتونه خیراتونه غواړي. هلکه ځان خو یې نه غواړي، زه خو ځان نه غواړم. زه خو یم خپل لور له دې ورکه غریب له، خور له دې غریبې له ورکه، ورواره دې غریب دې ورکه، خورایي دې غریب دې وله ورکه. ځان خو زه نه یادوم. ملا صاحب تا ته ځان خو نه یادوي چې موږ له زکات راکړي. غریبانانو له زکاتونه ورکړي. نو څوک وایي دا ټیکسونه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې بعض خلکو د حضور پاک د وفات نه پس د زکات نه انکار بنا ورکو زکات. داسې انکار یې نه وکړی چې بالکل ورکو نه وي موږ به په خپله خوښه ورکو، موږ یې بیت المال له نه ورکو. مشوره خدا سره چې منکرین زکات نه انکار کړی نه وي. دا بعضې یو څو کسان پکې داسې لږ کسان چې هغې وي دا ټیکسونه دي، موږ ورته ټیکس وایو نه ورکو. اکثریت ورکو خو وي بیت المال نه ورکو، موږ به په خپله خوښه ورکو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خامخا به زکات ورکوي او بیا فیصله وکړه چې دې سره جهاد وکړو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ونه راغی ورته یې ویل دا ته څه کوې چا سره جنګ کوې؟ مونځ کوي کلمه وایي دا خو مسلمانان دي او ته ورسره جنګ کوې. او حضور پاک خو فرمایلی دي امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، چې کم انسان کلمه نه وایي جهاد به ورسره کوم. او چې کله کلمه شهادت وایي او دې مونځ یې شروع کړو نو بس ده سره به جهاد زه نه کوم. دیکھو کلمه و یو منس کوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل وی زما د خدای په ذات قسمي چې منس کوي او زکات نه ورکوي خامخا به ورسره جهاد. مستسین د بدن حق دی، دارنګې زکات د مال حق دی. نو چې منس کوي او زکات نه ورکوي لازماً به جهاد کوم. چې دا فرق کوي چې منس کوم او زکات نه ورکوم نه پرېږدم جهاد به کوم. وی قسم په خدای چې حضور پاک له یو معمولي غوندې شی م ورکو، عقال یو معمولي غوندې شی پیغمبر له ورکو او مال یې نه راکوي، بیت المال یې نه راکوي. نو لاقاتلنهم علی منعه دې چې نه راکوي لازماً ورسره جهاد یې ورسره وکړه. حضرت ابوبکر صدیق پرې نه ښودل. حضرت عمر وایي راته وروسته پته ولګېده چې دا ابوبکر رې ټیک وه. منکرین زکات چې بیت ورکوم په خپله خوښه ورکوم او بیت المال له نه ورکوم. حضرت ابوبکر صدیق جهاد ورسره کړ. موږ خلک نن زکات داسې یو بې ځایه غوندې شی شمار څوک زکات نه ورکوي. په خپله برادرۍ کې زکات څوک قطعا نه ورکوي. د ده دا خیال چې بس مال نه کم شو، مال نه لاړ، یا دا خدای ظالمه چې سبا پې تباه کېږي. بیا ښځو کې دا مصیبت دی. ګورې ښځه هم زکات نه ورکوي. پلار غر کې کړی چې کله نکئ نو یې مهر وله ورکه، 15 تولې ورکه، 10 تولې ورکه، 20 تولې ورکه، 100 تولې ورکه، لګې غواړي. دا سوچ نه کوي چې دا مهر کې ماته زکات ولیکه د دې به بیا زکات هم ورکول غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو ښځه راغله او هغې بنګړي یې چولې. حضور پاک مبارک ښځې ته څه وایي؟ وایي د دې زکات ورکې؟ وی نه. وی اتحبو دوه ښځې وي، دوه یو نه. اتحبان ان یصورکم الله بسوارین من نار؟ ستاسو دا خوښه ده چې دا بنګړي د له خدای پاک د سرو د اور په بنګړو بدل کړي، چې دا د اور په بنګړو بدل کړي؟ هغې ورته وی لا نه. وی ادیا زکات ورکړه. ښځې د کالو زکات نه ورکوي، زکات ورکوي د کالو. دې کې ډېر احادیث دي، څه پکې موټې کمزورې دي او څه پکې مضبوط احادیث هم شته. نو ښځې زکات نه ورکوي او بنګړي یې چولې دي. قیامت پر ورځ دا بنګړي به د اور بنګړي شي، لاسونو ته به پرت دي. دقسې زه ورپسې کومې ښځې امیله چولې دی او زکات یې نه ورکوي، قیامت پر ورځ به د اور امیل په غاړه کې پروت دي. کومې ښځې والې چولې دي، میخکې چولې دي او زکات نه ورکوي، د قیامت پر ورځ به دا د اور غرغنډې یې په غوږونو کې پرتې وي او په دې سپېمو زکات نه ورکوي. او ډېر ظالمان سړي وي که ښځه زکات ورکوي نو سړی ورته نه به ورکوي. مه ورکوه وردی کې زکات خود خامخا زکات ورکوي. سړي ظلم کوي، زیاتې کوي.
ډېرې ښځې مونږ ته وي یاره مونږ سره خو نغدې پیسې نشته مې خرڅ کړې او مې ښه کړې یو ګوتمه خرڅه کړه خاوند ته ووایه خرڅه کړه یو ګوتمه یو خرڅه ورکړه زکات حضور پاک خدا فرمایي چې دا به د اور بنګلې ته جوړېږي په ټوکې هم څوک نه ورکوي په فصل پخوا خو ده مشران چې کله به پور په شورګره کې به لسم پورو بیا ته ایسته زکات دپاره او په میره کې به شلم پور ایسته زکات دپاره اوس سلمه نو بس زکات هم دی یقین په خدای کا پخواني مشران ساجي به خلک که څوک فقیر غریب به ګاڼی ته ورغېن زولی به ورته ګوړې ډکه کړه د پرله لا ټیک ویم فقیران مسکینان اوس څه چل کوي اوس که څوک لاړ شي او چکې ګوړه خوري پاړې یې ورته تیاري اترې ته چې ناست دي که نه او چکې ګوړه نو پلار بارو زامن دا پلار هم سله راوستی دا پلار هم سله راوستی یاره مونږ خو لرې کوو باسې مړه دا بلا ګوړه به اوس خوري وګه ګوړه څوک هم دی خو نیمه چکې به غریب هم په غریب لګیایي ګوړه به خوري خوند والا ورکوي هغه چکې هم ورسره جوړوي او پلار بار پړسېږي زامنو ته وي دا پلار هم سره راوستی خلق په کوم طرف لاړه دومره مال د خلکو خوښ شو که نه مړه نه که دونه د خلکو خوښ نه وي نو دا پلار او زوی او پلار به په یو بل سره جنګ نه کوه او دې رور به پې رور نه واجه او ماما به پې خورایي نه وجه او خورایي به پې ماما نه واجه دونه زموږ دې مال سره محبت دی او دومره ورسره زموږ مینه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د اختر په مانځه کې چې د اختر منځه شو نو رسول الله مبارک لاړ ښځو نه لاړ نو ښځو ته یې نصیحت وکړه تصدقن ولو من حلیکن صدقه ورکړئ اګر که د خپلو کالو نه ولې دي ښځو خاوندانو سره مشورې به ونه کړلې وخت ته به یې لاسکو والی به یې رسېدله او حضرت بلال ته به یې څادر کې غورځوله ګوتمه به یې رسېدله او حضرت بلال ته به یې څادر کې غورځوله نو دا زنانه وې تکړه وې هغې به خپل زکاتونه ورکول او زمونږ خلک زکات نه ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله یو صحابي ولیږه زکات له نو چې اوښانو کې زکات اخېسته نو اوښانو کې چې هغه زکات کېناسته نو په هغه کې یو کلن بچی کېده بنت مخاض ورته وایي ستا په دې اوښانو کې یو کلن د یو کال بچی کېږي د اوښې بچی د یو کال د وی هغې ته مونږ سخی وایو او د سنډا هغې ته مونږ کټی وایو او د اوښې هغه نوم په پښتو کې راله نه راځي خو یو کال بچی پې کېده عربی کې بنت مخاض ورته وایي نو وی دا کېږي وی ښه زه به خدای پاک له د یو کال بچی ورکړم دا خو نه بار وړي نه پی ورکوي په دې به دا څنګه یو غټه اوښه یې راواغېسته صحابي ورته وي نه 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 ما ته خو پیغمبر مبارک ویلي دي چې کوم شی په چا لازم دی هغه به تخلي زیاتي به نه اخلي ما ستا په دې اوښانو کې د یو کال بچی کېږي زیاته نه اخلم او که ته زیات ورکې په خپله یو څه رسول الله مبارک هغه صاحب روان شو یو ښه مضبوطه اوښه یې وکړه او مدینې منورې ته لاړ رسول الله مبارک ته وی دا الله رسوله ستا زکات غونډونکي راغی او زکات یې اخېسته نو زما په اوښانو کې ما ته وایي چې ستا د یو کال وړه بچی کېږي ما وی د یو کال بچی خو نه پی ورکوي نه بار وړي په دې څه کوي نو ما دا غټه اوښه راوستله د خدای په مال کې د الله له ورکړو نبي علیه السلام ورته ډېر زیات خوشحاله شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یې لېږلی د زکات غونډولو له نو چې هغه راغی نو رسول الله مبارک ته وایي وی د الله رسوله نورو خلکو زکات راکړه او دریو کسانو رانه کړه وی درې کسه څوک دي چې زکات یې درله درنه کړه وی یو حضرت عباس چې ستا تره هغه رانه کړه یو خالد ابن ولید دی هغه رانه کړه یو ابن جمیل د دریو کسو رانه کړه نو رسول الله مبارک وفرمایل وی د عباس د 2 کالو زکات د هغه نه ما پیشکي اخېستې د غریبانو ضرورت ما ته اخېستې او خالد ابن ولید سره خو تاسو ظلم کوئ د هغه مال کم دی د هغه خو چې څه دي ټولې جهاد ته به اخېږي او ابن جمیل ولې ورنه کړه وی هغه خدای غریب و الله مالدار کو نو اوس زکات نه ورکوي ظلم کوي ولې زکات نه ورکوي
پر رسول الله مبارک په باقاعده صحابه کرام لګل زکاتونه به پیرا او یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي ما خالتت الزکات مالا قط الا اهلكته. وی د زکات مال چې نور مال سره یو ځای کې دا نور مال هلاکي. دو معنی دي. یو معنی دا ده چې په ما زکات لازم شو زه نه ورکو، دا د زکات مال او نور سره په خزانه کې پرېدم، دا نور مال به تباه کوي، برکت به تباه کوي. یا دویم معنی دا ده چې زه زکات په ما نه کېږي، زه مالدار یم او بیا هم د خلکو نه زکات اخلم او خپل مال سره یې ګډو، نو زما دا مال به پرې خدای پاک حنا کوي. ورونو خامخا زکات ورکوئ، ښه لازما زکات به څوک ورکوي چې څوک مالداري. لکه دې زمانه کې یو انسان د 250 تولو سپینو زرو یا د هغې د قیمت مالک وي، 52 تولې چاندي یا د هغې قیمت. نو ما لا وی چې زه به نن تپوس کوم، خو زما نه یېره شوه چې چاندي به څو توله ده. یا ته خو به د چاندي ریټ نه معلوم که نه؟ چاند شته پکې څوک 1500 دی که نه؟ دا ما مخکې م تپوس کړی 1500. دا لکه 1500 له 52 کې ضرب ورکړه چې څو ته جوړېږي. یو دغه کې وګوره 52 له 1500 کې ضرب ورکړه چې دې خلکو ته دا نصاب وښیو. مخکې 78 79 یو کم 80,000 روپے د نن په حساب، یو کم 80,000 روپے د نن په حساب چې چا سره یا د یو کم 80,000 د تجارت سامان وسره نو زکات په لازم دی. یو کم 80,000 کله یو کم 80,000 نه کمی 50 پیتاو یا زری نور وسره مال نی نو زکات په نه واجب. دا یو شی د چا دکان دی او په دکان کې سامان پروت دی، د دارو دکان دی، د تیل مالګي دکان دی، د بل څه دکان دی او په هغې کې کوم سامان پروت دی، د هغه سامان قیمت ته ولګوي. خو ګورې قیمت خرید به نه لګوي، د موجوده قیمت فروخت چې په څو خرڅېږي هغه قیمت به ولګوي. هغشتې خو به 15 کاله مخکې بعضې سامان خو به ارزانو، اوس خو ګران شوی دی شی، موجوده ریټ به ولګوي د خرڅولو قیمت. نو که یو کم 80,000 ته ورسېد یا د هغې نه زیات شو نو زکات پرې ورکوي، او که د هغې نه کم نو بیا پرې زکات نشته. یا یو انسان دی هغه خو د نقد مال دی. ګورې اوس یو ښځې سره زر دی او سپین زر دی، که صرف سره زر وسره نقد وسره اسم نه او صرف سره زری نو چې 19 تولو ته ورسېږي یا د هغې نه زیات شي زکات به ورکوي، او چې د 19 تولو نه کمې زکات به نه ورکوي. او که سره او سپین دواړه وسره دي، یا سره وسره دي سپین نشته خو نقد روپۍ وسره دي، لږې دي ولې دي، نو بیا به د سرو زرو قیمت لګوي. او چې کمې روپۍ وسره دي اب وسره جمع کي، نو که یو کم 80,000 ته ورسېد نو زکات به خامخا ورکوي. یو ښځې سره یو توله سره زر دی او دې سره مثلا یو 10,000-15,000 روپۍ په کور کې پرتې دي، نو یو توله نن سبا 1,10,000 نه زیات دي، نو 1,10,000 روپۍ د هغې شو، 15,000 سره مثلا نقدې دي، نو 1,15,000 شو، 1,15,000 زکات پرې راغی. نیمه توله سره زر دي ورسره او 15,000 روپۍ دي، نو نیمه توله د 50,000 15,000 سره نقدې دي، نو 80,000 شوې، نو زکات پرې بیا نه کېږي. نو ګوره ډېر خلک سره نقدې پیسې پرتې وي یا د سپینو زرو کالې ورسره پرتې وي او دا په دې سوچ کې پرته وي زما خو سره زر د 19 تولو نه کم دي په ما خو زکات نشته. نه، هغه د 19 تولو نه کم کې زکات اله نشته چې صرف سره زر وي، نور مال ورسره نه، او که دې سره نور مال دی نو بیا به د سرو زرو قیمت لګي، هغه نور مال سره به جمع کوي نو زکات به دې ورکوي. بچا زکات نشتا. او په ځمکه کې په دې هم ځان پوهې کې د ځمکې پیداوار کې کال شرط نه دی. ګورې په نقد مال کې خو اله به زکات ورکړي چې کال پې تېر شي، د ځمکې پیداوار کې کال شرط نه دی. چې فصل زرغون شي نو عشر به دې ورکړي، هغې ته عشر. اکه یو سړي په ځمکه کې 3 فصله باندې وخت کوي، یو ځل پې فصل وکړي هغه والي
نو زکات عشر به ورکې. بیا فصل وکړي بیا والي نو عشر به ورکې. بیا فصل وکړي بیا والي عشر به ورکې. عشر څومره دی؟ نو کمې اوبه چې د بیه دي لکه زمونږ د معیارې د پټو اوبه د دې باقاعده حکومت ابیانه دي پیسې اخلي، یا کمې اوبه چې هغه په ارټ باندې ارټ ګرځي د افغانو تک کلاو دی پې، یا په ټیوبویل باندې روزي شمسیان دی او که بجلي ده او که په بله طریقه ده او په هغې باندې کمې اوبه روزي، نو په هغې کې شلمه ده شلمه. او چې کومه زمونږ د شورګرې علاقه ده چې اوبې د سیند دي په هغې اوبو باندې قیمت نه راځي، یا باراني علاقه ده د باران د وجې نه اوبه کېږي په هغې کې لسمه ده. لسم من نهه به ځان ته پرېږدي، لسم به بیا د عشر وي غریبانانو له ورکوي. تاسو ورسېدی که نه؟ په کومو که ته وایې چې د شولګرې خو مونږه په دې کې مشقت کې دونه مشقت خو به خامخا کوي چې لښتې به ازادی دونه مشقت خو به خامخا کوي چې ځان ته به نیر برابرې، لیکن په دې کې لسمه ده چې اوبې د بیې ني او په ویه مش تکلیف نی یا بارانی وي لسمه به ورکې، او چې نهري وي نهري نه مراد دا د بیې اوبو والا یا ارټ یا ټیوبویل والا نو بیا به شلمه به ورکې. ښه دویم دا دی چې چا سره زمیندار سره قلبه ده او دا قلبه خپل کار له ساتلې ده په دې کې زکات نشته. زمیندار سره سسکوره ده چاري ده ورسره او د خپل ځان له ساتلې دي کار پې کوي په دې زکات نشته. ټوپک یو سړي سره د تماچه ورسره ده او څوکۍ له ساتلې ده په دې کې زکات نشته. د مولا کتابونه دي هغه کتابونه چې دی ګوري، اگر که روزانه بعضې کتاب نه ګوري خو کله ورته ضرورت کتو ته راځي د ضرورت دی نو په هغې قیمت کې هم زکات نشته. که یو سړی دی د هغه په پولو باندې کم سوبیدار کړلی دي یا په پولو کمې شوي دي اونې دي په هغې کې هم زکات نشته. لیکن که مقصودي فصل یې کرلی دی لکه پټی یې پې مکمل باړی ډکه کړې ده، بعضې خلک ذخیره کوي که نه کوي مستقل او بیلویه کې مستقل باړی یې پې کرلی ده هغې نه بلا پیسې اخلي مستقل. ورې دې کې ډېر خلک خطا کېږي وي په بوټو کې عشر نشته، هغه د غاړو بوټي چې غیر مقصودي فصلي او په پولو ولاړي دا خو تا مستقل پټۍ پې شر کړې پټي کې دې کرلی دي هغې کې به خپل عشر ورکوې. ګورې بوسو کې عشر نشته، ټانټو کې نشته، کچا فصل دې پرېږه کچا لکه جوار دې کرلی دي او په ګیا دې خرڅ کړل خو لا وږې نه دي نیولې وږې نه دي نیولې او خرڅ دې کړل نو په دې صورت کې پتا باندې بیا زکات نشته. او که هغې توقه نیولې ده وږې نیولې دی او د هغې نه پسې بیا خرڅې نو بیا به یې ګورې عشر ورکړې. دارنګې د مارونو دا زمونږ یو سړي ټیکټر اخیستی دی، ټیکټر باندې ځان له مزدوري کوي بل پټیم پیړی او خلکو مزدوري کې د ډاکټر په دې پیسو زکات نشته. کرای له چا موټر اخیستی دی او کرای پې کوي یا ځان له اخیستی دی په دې دواړو کې زکات نشته. د کرای په سامان کې حتی یو سړي ځان له د ډېرو پیسو ډبې اخیستی دی د 1 کروڑ 2 کروڑ روپو ډبې اخیستی ده یا ټرک یې اخیستی دی یا ټریلر یې اخیستی دی او په هغې باندې دې خپله مزدوري کوي سامان پې روړي په کرای پې کوي په دې کې هم زکات نشته. که یو سړي کور اخیستی دی او هغه کور یې کرای له اخیستی دی چې په کرای به ورکومه په کرای ورکوي په دې کې هم زکات نشته. که یو سړي پلاټ اخیستی دی دې دپاره چې دا به مې د بچو وي بچو له مې واخیسته نو په دې کې هم زکات نشته. که یو سړي د پلاټ دې له واخیست چې دا به خرڅوم ګټه به پې کوم تجارت دپاره نو د هغې موجوده قیمت به ولګې زکات به ورکړې. کور یې واخیستې دپاره چې دا به زه خرڅوم کرای دپاره نه د دې له واخیست چې دا زه خرڅومه ګټه به پکې کومه موجوده قیمت به ولګې د هغې نه زکات به ورکې. ځمکه یې واخیسته د ډېرو پیسو خو دې له یې واخیسته چې په اجاره به یې ورکوم په نیمه به ورکوم په خپله به کرم زکات پکې نشته. او که ځمکه یې دې له واخیست چې پراپرټي به کومه دا په خلکو خرڅوم موجوده قیمت به ولګئ د هغې به زکات ورکئ. ستا په چا قرض پیسې پورې دي او د راوتو دي د هغې به حساب ولګې او زکات به یې ورکې. که ته وایې چې پته نه لګي نه روځي مه ورکوه، خو که کله راووتې بیا به د ټولو کالونو حساب ورکې. که تا سره مال دی مثلا 10 لکه روپۍ او په تا 15 لکه روپۍ قرضه ده قرضه به ترې لرې کې د باقیو 15 لکو روپو زکات به ورکې. یو انسان دی هغه
سره ګڼ کسان دي ګڼ رونه دي او په شریکه کاروبار کوي او یو کس پیسې راغونډېږي نو که اختیارمن او پورا مالک صرف دا مشر رور دی یا پلار دی نو بیا به نصاب ته پیسې ورسېدلې نو زکات به ورکوي او که اختیارمن هر یو ورور دی د هر یو جدا جدا ده اختیارمن هر یو ورور دی د یو جدا جدا ده نو بیا د هر یو پیسې کې یو کم اتیو ته ورسېده زکات ورکوي مجموعانه او که زکات د هغې نه کمي نو بیا پې زکات نشته که یو انسان غاښ ځان له د سرو زرو ایښودی دی خو دا داسې غاښ دی چې فکس لګېدلی دی روزي نه یا د سرو زرو په تار یې غاښ تړلی دی نو دا د وجود جز دی نو په دې کې بیا زکات نشته او که داسې لګولي چې اوزي روزي بیا به د هغې زکات د والی په شان نو د هغې به بیا زکات ورکوي که یو سړي غوا میخه اخیستې را ګړې چیلې ورسره دي او پیولې اخیستې دي چې دی نه به پی خرڅوم زکات پکې نشته او که فارم یې ولې نه دی جوړ کړی د لسو میخو د شلو میخو فارم یې جوړ کړو خو څه دپاره یې جوړ کړو یاره دې نه به زه پی خرڅوم په دې کې زکات نشته که چېرته دی له اخیستي لکه سوداګر دی چې یو بنډۍ کې علي او بیا په بله بنډۍ کې خرڅوي د هغې قیمت به ولګوي نو د هغې چې نصاب ته ورسېږي د هغې زکات به ورکوي ورکوي به یې چاله غریب له ورکه یو به پلار له نه ورکوي مور له به نه ورکوي نیکه له به نه ورکوي که د پلار د طرف نه او که د مور د طرف نه زوی له به نه ورکوي لور له به نه ورکوي زوی د زوی اولاد د لور اولاد چې تره چا نه پیدا یې استا نه څوک پیدا یې هغې له به زکات نه ورکوي رور غریب دی رواره غریب دی ورکولی شي ماما له ورکولی شي مامي له ورکولی شي تره له ورکولی شي تره بچو له ورکولی شي دا زیات حقدار دی نسبتا او ښځه خاوند راجح قول دا دی چې یو بل له زکات به نه ورکوي دې زمانه کې د ښځې د خاوند مال بالکل مشترک دی مخکې پکې څه اختلاف و اوس به نه ورکوي هسې نه چې ښځه وایي چې ورېږه خاوند له زکات ورکوم بس بل کار به نه کړي دی به هغه له ورکوي یا به یې ده له ورکوي او حیلې به هم نه جوړوي زموږ باباجي د خدای پاک مولوي صاحب د خدای وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه وی ما ته سړی هم ښولی و خو تاسو ته یې نه ښیم خیر هغه مشر هم دی اوس مړ شوی هم دی وی هغه به دا چل کو چې کال پس به د جومات امام راوسته او منګې او منګې به د منګي د پاسه غنم به پرتو وی مولوي صاحب د خدای په نامه کې قبض کا د زکات دی ښه هغه به قبض مې کړل ای مولوي صاحب دا به اوس دوکان ته وړې خرڅی به نو په مې را خرڅ د پیسې هم خرڅی نه هغې ډېره ښه ده نو څه دوه څلور روپۍ به یې ورکړې هغه دا خیال و چې دا خو غنم دي منګې د غنمو ډک دی نو یو منګي غنم چې څونه قیمت هغه به یې ترې واخېسته او سړی به لاړ هر کال به دا چل کو د خدای په مال کې قبول کا او بیا به یې په بیه واخېسته یو کال چې راوس استاد جي دا زکات دی د خدای په مال کې قبول کا د خدای مال دی دا قبول کا ما قبول کا استاد جي دا باسې دکان ته وړې خرڅی به په مې را خرڅ کا استاد جي وی نه دی کور ته وړنه شته دی جوړ وی نه کور ته به نه وړې دا به په ما را خرڅی باباجي دا خو تا ما ته زکات کې و به خو دما خوښه ده په ته یې خرڅوم او که نه خرڅوم نه نه په ما به یې خامخا را خرڅی استاد جي منګې ترخ کې ونیو اوس دې راته زکات کې وبخه او اوس ما ته وایي چې په مې را خرڅ کړه زما خوښه ده وی نه په ما به یې را خرڅی په جګړه شو چې جګړه شو منګې ډس کې لاندې پرېوته چې پرېوته اوس منګي کې لاندې سرم پرت و سپین هم پرت و د روپو ډک و د پاسې په یو چونګ غنم اچولي اوس خدای سره دا قاضي خلک دوکه کوي الله سره دوکه دا په دې چل باندې تاسو زکات نه ځان خلاصوئ دا نه کېږي دا هغه زمونږ د مقبرې څخه هغه دیرې مېرې دي پخوا علماو سې یو حیله لیکلې د مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه خو هغې کې بلا شرطونه دی هغه شرطونه خو نه پوره کېږي یو تا ته وي تا ته مې وبخو بل تا ته مې وبخو بل تا ته مې ټول پکې مالداران ناست دي نو دا هم زمونږ په یو مولانا صاحب و د هغه هم د تنومنال هم زمونږ د کلي یو جومات کې امام ادیره کې ناست نو یو وي تا ته مې وبخو نو اخر تا ته مې وبخو هغه ټانګې والا دی راشه صابون مونږ کره کور ته یوسه هغه نور امامان ورپسې داسې کې وي تاسو ما ته وبخو زما خپل بچي ناز دي تاسو ته خو نه بخو وي نه ستا پلار نوړي لوی جګړه جوړه کړه نو دا حیلې بانې به د زکات دپاره نه کوو بس سوچه د الله د رضا دپاره چې په چا زکات لازم شو د خدای د رضا دپاره چې الله خوشحاله شي خامخا زکات ورکوئ ښه دا ما سره وعده وکړئ چې زکات به ورکوئ که خیر انشاءالله العزیز نو خدای پکوئ او چې په چا نیت وکړئ چې یا الله که زه د مالداره کم زکات به ورکوم نو خدای به تاسو مالداران کړي
زکات خامخا ورکوئ. غریبانان زیات محتاجه د زکات ګورې د ستا رشته دارانی یا ګاونډیان یې نه زیات محتاجه دي. او که داسې نه نو زمونږ د مولیان طالبان نه دي، دا د مدرسو طالبان یادومه، دا ډېر زیات محتاج غریبانان، اکثر دا زیات محتاج د دوی شی په زکات کې کوي. ګاونډ کې وګورئ، لاول په ګاونډ کې کونډه وګورئ، یتیمانان مسکینان وګورئ، فقیران هغوی وګورئ چې چاله زکات ورکړه دا نه چې بیا په کور کې خدمتونه کوي. یا بعضې خلک په کور کې په نوکري کې خدمتونه پې کوي او هغه له زکات هم ورکوي. نه نه، دا خو ته په مزدورۍ کې به زکات ته ورکوې، په اجر کې. جومات ملا هم په تنخوا کې زکات نشي ورکولی. اسې نه چې ته وایې چې بس استاد چې راځه مونږ ته امامتي کوه او تا له تنخوا نشته زکات به درکوو، نو زکات په اجرت کې نشي ورکولی. دا به خالص د الله د رضا لپاره ورکوې. یا الله چې چا هم زکاتونه ورکړي دي ولې قبول کړي الله، او چې چا نه دي ورکړي خدایه ته وس د زکات نصیب کړي، د زکات توفیق ولا د ورکولو پروردګاره ورکړي. او چې څوک غریبانان دي په خپله مالدار کړي، چې څوک بې کسه بې څوکۍ خدای پردي لاس ته مه کښېنئ ته مالداران کې، او چې څوک مالداران یې خدایه د زکات د ورکولو توفیق ولا ورکړي، زړه کې د زکات د ورکولو توفیق واچوي. او پروردګاره دعاو کې بعضې بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي. ما ته ډېرو دوستانو ټلیفونونه وکړل، خو زه د هر چا نوم نشم اخیستی، نو چې چا هم ټلیفون کړی دی چا وینا کړې ده الله تا ته معلوم دي، خدای د زړه حاجات یې پوره کړي، او الله تعالی دې د پریشانو او مصیبتونو آفتونو نه پامن کې وساتي، بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي. او چې چا بچي نه یا د چا بچي شته خو نارینه اولاد نه، دعا وکړئ چې الله ورته نارینه اولاد ورکړي. او چا ته څه مشکلات دی الله مشکلات یې په خیر او په خوشحالو بدل کړي. زمونږ د جومات ته د لرې لرې ځای نه زمونږ بعضې میلمانه راځي او دوستان راځي، الله په یو یو قدم ولا اجرونه برکتونه خوشحالۍ ورکړي. مردگان د اهل اسلام الله ټولو بخیر، او چې کوم جمدي دي الله روح صحتونه نصیب کې، او چې کوم بیماران دي روح صحتونه نصیب کې، او الله تم د دواړو جهانو خیرونه خوشحالۍ او برکات نصیب کې برحمتک یا ارحم. یو ملګري وعده نه الله دې ورته توفیق ورکړي، الله دې ورته اسانه. نبی ګل لیلمن وفات شوی دی، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي، الله دې وارثانو له صبر کړي. طاهر ملک زوی بیمار دی او الله دې ول روغ صحت ورکړي. اسماعیل هم بیمار دی، الله دې روغ صحت او شفا ورکړي. ګلدرات بچو اکسیډنټ کړی دی، الله تعالی دې ولا روغ صحتونه ورکړي، الله دې ول شفا ورکړي. دا زمونږ لطیف صاحب دی د صدا اسلام والا، د دې ماما بیمار دی اسپتال کې، پوره دعا وتاو کې چې الله روغ صحت ورکړي، الله په خپل فضل و کرم وکړي. شاهد د پیښور شامی روډ والا څه مسائل دي، دعا وتاو کې چې الله مسائل په خوشحالو باندې بدل کړي، پریشانی الله په خوشحالو بدل کړي، روزګار کې الله برکات ورکړي. ویترو نه پس 2 رکعاته مونځ په ناسته کول شته کې نشته. در حقیقت اصل کې خدا سي دي چې ویتر اخر وخت کې کول پکار دی، اخر شپه کې. نو رسول الله مبارک عام عادت بدو چې تهجد به وکړل، تهجد نه پس به بیا ویتر وکړل، دا غي نه پس په ناسته 2 رکعاته کړي. اخر شپه کې به تهجد وکړل، تهجد نه پس به ویتر وکړل، ویتر نه پس 2 رکعاته په ناسته کړي دي. د حضور پاک د خپل معمول. نو تاسو دا څه کوئ؟ تهجد له پاسه تهجد وکوي، بیا به ویتر کوي، بیا 2 رکعاته کول شي، په ولاړ هم کول شي، او حضور پاک په ناسته کړي، په ناسته کول شي. خو اول شپه کې چې ویتر وکړل نو دا غي نه پس نبی علیہ السلام په خپل 2 رکعاته نه دي کړي، یره ترغیب ورکړي. یو حدیث په مشکات شریف کې شته دی چې چا د شپې په اوله حصہ کې 2 رکعاته نفل وکړل نو الله مولا اجر ورکړي، ډېر برکت به ورکړي. نو که په اوله شپه کې تا ویتر وکړل او د ویترو نه پس بیا ته 2 رکعاته کې، نو بیا په ناسته مه کوه، بیا په ولاړه. دا د ناستې خو وروستو دي، او تهجدو کې بنده ستړي شي او ویترو کې نو بیا په ناسته کړي پیغام. نو دا اصل بهتر دا ده چې د نفل هم په ولاړه بهتر دي. نفل په ناسته کولی شي، خو نفل په ولاړه بهتر دي. دا زمون خلک چې په اخره شپه کې د ویترو نه پس په ناسته کوي، نو حضور پاک په ناسته کړي دي، د هغې اتباع کوي. نور خو بهتر ولاړه. نو په اوله شپه کې حضور پاک د ویترو نه پس په ولاړه په ناسته نه دي کړي، 2 رکعاته په ناسته نه دي کړي. نو خلاصه دا ده که اوله شپه کې ته ویتر وکړې ماسخوتن مانځه پسې او بیا 2 رکعاته کې، نو په ولاړه یې کوه.
او اخر شپه کې چې تهجد دې وکړل او بیا دې ویتر وکړل او ته بیا 2 رکعاته کې نو ستا خوښه ده که په ولاړه کې نو ښه خبره ده او که وایې چې حضور پاک په ناسته کړي دي نو ستا خوښه ده د کالو د کاتبه خبره درته وکړل مسجد کې کونډې لګئ او منځ نه بغیر د میټر نه بالکل ناجایز دي بالکل ګناه ده کونډې ولې لګئ اوس با باقاعده خپل بل ورکوه بل نه یا ځان ته شمشیانو لګوه نو کونډې لګول او بجلي په غلا استعمالول دا